बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे टॉपिक जमुंग दे वेट په کاینماتکس چپټر 2 کې موږ د ویلیو چې کله یو شی زموږ ارتاو کو نو دا د ځمکې طرف ته اکسلریشن کوي او ځي. نو اکسلریشن چې دی دا خو د فورس د وجې پیدا کیږي. نو د دې مطلب دا شو چې دا شیز چې په ښکته باندې روان دی په دې باندې یو فورس لګي. نو دغه فورس چې دی دا په اصل کې ځمکه لګي او دا ځمکه هر شیز باندې دغه فورس لګي. نو هغه فورس چې هغه ځمکه په یو شیز باندې لګي هغې ته د دغه شیز ویټ وایي. نو ویټ چې دی دا اصل کې فورس دی او نیوټن سیکنډ لا مطابق موږ سره فورس برابر دی د ام ای. نو چونکې دا یو خاص قسمه فورس دی چې ځمکه یې په هر شیز باندې لګي نو دې فورس ته موږ ویټ وایو او دا موږ په ډبلیو باندې ظاهرو. نو نیوټن سیکنډ لا به موږ ان ټرمز اف ویټ موږ ډیفاین کوو. نو هغه به د اف از ایکول ټو ام ای په ځای باندې ډبلیو از ایکول ټو ام ای ولیکو. خو بیا وس اکسلریشن چې دی فری فال کې چې کوم اکسلریشن دی نو هغه موږ مخکې ویلی دي چې هغه ګریویټیشنل اکسلریشن ځمکه ته چې کوم شیز راځي نو هغه په یو خاص قسم اکسلریشن راځي او هغې ته وایي ګریویټیشنل اکسلریشن. نو د دې ای په ځای باندې به په دې اکویشن کې موږ جی پوټ کوو. نو نیوټن لا اف از ایکول ټو ام ای په ځای باندې موږ سره شو ډبلیو از ایکول ټو ام جی. نو موږ چې د یو شیز ویټ معلومو نو د هغې ماس له به په ګریویټیشنل اکسلریشن کې ضرب ورکړو نو د هغې نه به موږ سره د ویټ راشي. په ځمکه باندې ګریویټیشنل اکسلریشن د 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر برابر دی. نو که یو شیز وزن 1 کیلوګرام لري یعنی ماس 1 کیلوګرام لري نو د ویټ چې موږ معلومو نو دا به موږ سره شي 1 ملټیپلایډ بای 9.8 نو از ایکول ټو 9.8 نیوټن. ویټ چې دی دا فورس دی نو دې یونټ چې دی هغه هم نیوټن دی. دغه شانتې که فرض که 2 کیلوګرام شیز وي نو د هغې ویټ چې موږ معلومو نو هغه به موږ سره شي 2 کیلوګرام ملټیپلایډ بای 9.8. خو اکسلریشن ډیو ټو ګریویټي چې دی دا په ځمکه کې په مختلفو ځینو مختلفي چې دا به موږ په 5 نمبر چپټر کې ووایو. د غر په سر باندې دا کمی او د سمندر په ویښ کې دا زیات وي. خو مونږ عام طور چې کوم کیلکولیشنز کوو نو مونږ 9.8 اخلو ځکه چې ډیر فرق په ځمکې په سر او د ځمکې خواوشا ته دې کې ډیر فرق نه راځي. خو کله چې مونږ بیا سپوږمۍ ته لاړ شو یعنې ډیر چوت لاړ شو نو بیا هلته کې ګریویټیشنل اکسلریشن ډیر کم شي نو د سیزونو ویټ چې دی هغه هم کم شي چونکې ویټ په ماس او په ګریویټیشنل اکسلریشن باندې ډیپینډ کوي. نو ماس خو نه چینج کیږي خو ګریویټیشنل اکسلریشن چینج کیږي. نو د دې د چینج کېدو په وجه باندې د لوکیشن د چینج کېدلو سره ویټ هم چینج کیږي. نو په 1 کیلوګرام وزن چې و د هغې ویټ په ځمکه باندې 9.8 نیوټن و خو په سپوږمۍ باندې چونکې ګریویټیشنل اکسلریشن 1.67 میټر پر سیکنډ سکویر دی نو په سپوږمۍ باندې ویټ چې دی د 1 کیلوګرام ماس هغه به وي 1.7 نیوټن یعنی په دې باندې به 1.7 نیوټن فورس لګي. نو وس دا موږ له یو اگزامپل را کړی دی چې د یوې جنۍ ویټ په ځمکه باندې او په سپوږمۍ باندې معلوم کړي. د وزن چې دی هغه د دې 60 کیلوګرام دی. نو په ارت په ځمکه باندې به د دې ویټ څومره وي او په سپوږمۍ به د دې ویټ څومره وي. په سپوږمۍ باندې ګریویټیشنل اکسلریشن 1.6 دی او په ځمکه باندې ګریویټیشنل اکسلریشن 9.8 دی. نو ماس یې موږ له راکړی دی او دا ماس به د ځمکې دپاره موږ د ځمکې د ګریویټیشنل اکسلریشن سره ضرب کو نو دا به په ځمکه باندې د دې شیز ویټ راشي د دې جنۍ ویټ راشي. او د سپوږمۍ باندې ویټ معلومولو لپاره به موږ ماس سره ګریویټیشنل اکسلریشن په سپوږمۍ باندې 1.6 دی دا به ورسره ضرب کو نو موږ سره به د دې جنۍ ویټ په سپوږمۍ باندې راشي. نو په سپوږمۍ ویټ 96 نیوټن دی او په ځمکه باندې ویټ 588 نیوټن دی. دا ویټ اف اسټراناټ موږ ته ویلي دي چې تاسو د یو اسټراناټ د اسټراناټ ویټ یې موږ له په سپوږمۍ راکړی چې هغه 250 نیوټن دی.
نو مونږ ته وایي چې تاسو په ځمکه باندې د ویټ معلوم کړئ او د ماس به په سپوږمۍ باندې صحیح او په ځمکه باندې به صحیح وایي په سپوږمۍ باندې ګریویټیشنل اکسلریشن 1.6 واخلئ او په ځمکه کې 9.8 واخلئ. نو ګورئ مونږ له ویټ راکړی دی په سپوږمۍ باندې او د سپوږمۍ ګریویټیشنل اکسلریشن یې هم مونږ له راکړی دی. نو مونږ به اول په سپوږمۍ باندې ماس معلوم کړو. نو مونږ سره W = mg دی. نو W هم مونږ سره شته او G هم مونږ سره شته. نو M برابر شو د W/G. دا عام میتھس دی په کار ده چې دا تاسو له راځي. W = mg او دا G مون دی. نو M = W/G M شو. W مونږ سره 250 نیوټن دی او G 1.6 دی. دې نه مونږ سره ماس په سپوږمۍ باندې راغی. اوس مونږ ته دوی وایي چې دا په ځمکه به د دې ویټ څومره وي. نو اوس په ځمکه چې د دې ویټ معلومو نو ماس چې دی هغه مونږ دلته معلوم کو. جی چې دی هغه مونږ له دوی راکړی دی G on earth. نو G on earth 9.8 دی او په سپوږمۍ باندې چې دلته کې دا کیلکولیټر باندې تاسو دا په دې ډیوایډ کې آنسر ترې راغی هغه به دې سره ضرب کوئ. نو دا به زمونږ سره په سپوږمۍ باندې د دې شیز ویټ راشي په ځمکه باندې د دې شیز ویټ راشي او موږ ته وایي چې په ځمکه باندې به د دې ماس څومره وي. نو ماس چې دی دا سکیلر کوانټیټي ده او دا په لوکیشن باندې ډیپینډ نه کوي، دا په ابجیکټ باندې ډیپینډ کوي. نو دا چې ته کوم ځای ته هم بوځې د دې ماس به هغه شته وي. نو څومره ماس چې د دې په سپوږمۍ باندې هغومره ماس به د دې په ځمکه باندې او ماس چې دی دا سکیلر کوانټیټي ده، دا په ټولو ځینو یو شانتي. ویټ چې دی دا ویکټر کوانټیټي ده او د دې ویلیوز چې دي هغه د لوکیشن سره چینج کیږي. لاندې چیک پوینټ راکړی دی نیوټن کوېسچن 1 او کوېسچن 2. نو دا تاسو ځان له وکړئ. دغه اسانه فارموله د F = ma. نو یو به تاسو دوه تاسو له به راکړي او یو به معلومول غواړي نو دا معلوم کړئ او دا د ویټ ختم شو. سبا به انشاءالله لینیر مومنټم کو.